سرورما شبهه د دې داوا چې ګوره بیبي مریم علیها السلام موږ د عبادت بندگی زکه کوو چې بے موسمه میوه باغې سره راتلې بے موسمه میوه چې خوا درازي خو پوه شي دلته الله اختیارات ورکړي. پنځمه شبهه اعتراض دا وکړو چې زکریا علیه السلام څومره بوډا سړی و د 100 کالو نه بره او بیبي د هغه شنډه وه د دې باوجود د هغه بچی کېږي معلومه شوه چې دې له اختیارات ملاو شوي وو. دا پنځه اعتراضونه په دې خبره ذکر کړل چې الله یو نه دی، الله سره نور شریکان شته. دې صورت کې د هر یو خبرې تفصیلا رد به راځي. دغه رنګې د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر رسالت اعتراضونه وکړل. یو اعتراض دا وکړو چې ته خو د اوښ غوښه خورې، اوښ باندې سورلي کوې، تا نه مخکې چې څومره انبیا راغلي وو ابراهیم علیه السلام نه وروستو نه هغې د اوښ غوښه خوړلې وه نه په هغې سورلي کړې وه، نو ته څنګه د الله نبي؟ دویم اعتراض یې دا و چې ټولو انبیاو بیت المقدس ته خپله قبله ویلې ده، هغې ته یې مخ ګرځولی او ته نوې قبله جوړه بیت الله طرف ته موس کړ. معلومه شوه چې ته د الله نبي او پیغمبر دی. دریم اعتراض یې دا وکړو چې احد کې تا شکست وخوړه او ستا غاښونه مات شو، که ته د الله نبي وي رښتینی او ستا ملګري صحابه دا ستا رښتیني ملګري وي نو ولې به تا شکست خوړه؟ الله خپل پیغمبر بر راولي، هغه خو لر نه پاتې کېږي. دا اته قسمونه اعتراضونه دي وکړل. په دې باندې علماو لوی کتابونه لیکلي دي، ګڼ اعتراضونه دي. د عیسایانو نصاراو چې څومره اعتراضات او شبهات دي دې صورت کې الله د ټولو رد بیانوي. الف لام میم، خدای عالم دی په معنا د دې حروفو. الف لام میم یو درې ټکي دي. اے عربو تاسو ځان ته ډېر ذهین فتین فصیح او بلیغ خلق وایي، نو دغه ټکو شان دی نور ټکي یو ځای کوي او د هغې نه یو کلام جوړ کوي چې د دې کلام مقابله وکړي. معلومه شوه چې دا معجز کلام دی، داسې کلام دی چې بل سړی ورته عاجز شي. الف لام میم دا قرآن کریم معجز کلام معجز کتاب دی. اللہ لا الہ الا هو، اللہ نشته دی حقدار د بندګۍ بید ده. لا الہ نشته دی حاجت روا بید ده. لا الہ نشته دی ذموار بید الله. عیسی علیہ السلام نه دی، بی بی مریم نه ده، الہ یو الله دی. الحیو ہمیشہ ژوندی دی، مرګ وله نه راځي. القیوم تدبیر کوي د ټول عالم. القیوم قائم دی په هر شي باندې، د ټول عالم نظام سنبالونکی دی. نزل علیک الکتاب بالحق، لگ لگی را لگل دے تا پیغمبر قرآن بالحق دبار دا حق دے دوی دلیل وحی. نزل علیک الکتاب، نزل ینزل تنزیل معنی دا لگ لگ را لگل. اللہ درشتو کانو کی قرآن لگ لگ را لگل. نزل علیک الکتاب لگ لگی را لگل دے پتا پیغمبر قرآن بالحق دپار دا حق. مصدقا داسی کتاب دے چی تصدیق کئی، موافق دے رشتینی کون کے دے. لما دہغی کتابونو بین یدیه چی مخی دا دینو. سمر کتابونو چی مخی اللہ را لگل دی نو قرآن داغی تصدیق کئی چی واقعی را گلیو. وانزل التوراة والانجیل، او اللہ را لگل دے تورات او انجیل.
دې ته وایي دلیل نقلی. من قبل مخکې د قرآن نه هدى للناس دا تورات او انجیل خونوا هدایتو د پارا د خلقو د زمانی داغي. کم خلق چې د تورات زمانہ کې وو تورات هغه د پارا هدایتو، کم خلق چې د انجیل زمانہ کې وو نو دی ولا هدایتو. وانزل الفرقان اور لګل دی الله داسې کتاب چې بیلی حق او باطل لرا، حلال او حرام لرا، جائز او ناجائز لرا. الفرقان قرآن داسې کتاب دی چې رښتیا او دروغ بیلی، حق او باطل بیلی. تخویف ان الذين كفروا یقینا هغه څوک چې کفر وکړ بآیات الله پایتونو د الله لهم عذاب شدید دیلنا عذاب دے ډیر سخت. والله عزیز الله غالب دے زبردست. ذو انتقام خاوند بدلی اغسطے، ذو انتقام بدلی اغسطن کے. ان اللہ یقینا اللہ لا یخفا ندے پٹ علیہ ددنا شیئن سشے. اللہ عالم ذات دے، علیم ذات دے، غیبدان ذات دے. اس شیطی نپٹ ندے فی الارض اسمکہ کی ولا فی السمان آسمان کی. هو الذی اللہ غزات دے. دیتا ہوئی دلیل عقلی اللہ غزات دے. یصورکم چی شکلونا جوڑا استاسو، تصویرونه جوړه استاسو فی الارحام پرحمونو د میندو کې. عیسی ته تاسو الہ وایئ نو عیسی څوک پیدا کولی شي؟ الله هغه ذات دی چې هر څه باندې پوهه دی او د مور ګېډه کې دنده رحم کې ماشوم پیدا کوي او بیا په دې ماشوم باندې مختلف حالات تیریږي. صلیخ رضی یو شان دی، بیا صلیخ رضی بل شان دی، بیا صلیخ رضی بل شان دی. چې سلور میاشتې به تیری شي نو بیا فرشته راشي او دکې روح واچي او د پوزه سترګې غوږونه اندامونه لاس پې ټول بدن تیار شي. هو الذی اللہ غزات یصورکم شکلونه جوړی استاسو فی الارحام پرحمونو د میندو کې کیف یشا څنګه چې وغواړي. څوک تور پیدا کوي، څوک سپین، څوک لنډ، څوک اوږد، څوک نری، څوک پیړ. او فرشته چې کله روح پکې واچي نو بیا الله د دې انسان فیصله وکړي دی به څومره رزق خوري، عمر به یې څومره، عمل به یې څنګه، انجام به یې څنګه. رزق به څه شی خوري؟ کراچۍ کې بخوري، لندن کې بخوري، دبئی کې بخوري، سعودي عرب کې بخوري. څومره بخوري، عمر به یې څومره، 50 کاله، 80 کاله، 100 کاله، 100 کاله. عمل به یې صحیح کوي بس او انجام به یې صحیح. انجام به یې صحیح معنا حدیث کې راځي او سړی به ټول عمر ښه عمل کوي چې کله آخري وخت راشي او دې د دې ښه عمل له وجې جنت ته یو لیش نږدې شوی او دغه وخت کې به د منې تقدیر غالب شي او دې به ګمراه شي. ټول عمر یې ښه عمل کو یو لیش جنت ته نږدې شوی او آخره کې به تقدیر غالب شو، خاتمه په کفر او شرک وشوه، لاړ جهنم شو. دارنګه یو سړی ټول عمر به بد عملی تر دې چې یو لیش جهنم ته نږدې شي او بده به تقدیر غالب شي او دې به ښه عمل شروع کړي او سیده به لاړ شي. نو ځکه خاتمه بالایمان زیله دا سوال کول غواړي چې الله زما خاتمه په ایمان وکړي، د مرګ وخت کې زما ایمان ما سره سالمه ثابت وساتي، ما خطا کین. هر وخت دعا او عمل، ہر وقت پہ دعا کوي او ہر وقت پہ عمل کوي. صرف دعا کافی نه ده، صرف عمل کافی نه ده. دعا او عمل دواړه به جاری ساتي.
अब बुजुर्गान हुई करते रहना और डरते रहना, करते रहना और डरते रहना। अमल बकाई कई वो बखबल अमल बदा न वही बदी अमल ममाला जन्नत तबूजी जन्नत तब अल्लाह पर रहमत से वो अमल बब्रेदीन अदा बकाई तो चिकर दे अमल कौ और खातिमा दी ईमान उशवा उलाड़ी जन्नत। दगी आयत लांदी मुफस्सिरीन दा हदीस ज़िक्र करे माचदा उसका बयान हुवल्लज़ी अल्लाह गज़ात युसव्विरुकुम ची शक्लुना दरगड़ी तासुलरा शक्लुना जोड़े तासु फिल अरहामी परहमुनु दमे दुके कैफ यशा संगति वाड़ी ला इलाहा दाय उस नतीजा ला इलाहा निश्तदे हाजत रवा निश्तदे हकदार दमन गई इल्ला हु बिद अल्लाह ना अल अजीज़ु गालिब दे। अल अजीज़ सुमर सिफतुन ची दा कुदरत दी दा टूल यौ अल्लाह लदे। अल हकीम हिकमत वाला दे सुमर सिफात ची दा इल्म दी टूल यौ अल्लाह लदे। अल अजीज़ुल हकीम गालिब दे हिकमत वाला। लाइक करो, शेयर करो अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह पाक को अपना मोहब्बत दिखाओ। कुरान का तर्जुमा, दीन की बातें, दीन के मसाइल जो लोग शेयर करेगा, लाइक करेगा, जितने लोग देखेंगे जब भी देखेंगे इसको भी पूरा अजर मिलेगा, उनको भी पूरा अजर मिलेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, दुनिया आखिरत कामयाबी अल्लाह पाक ने दीन में रखा है। दीन आएगा आप सल्लल्लाहु वाली मेहनत से। जो आप सल्लल्लाहु का मेहनत आप ही की तरीके से करेगा, अल्लाह जल्ल जलालहू सबसे पहले उस मेहनत करने वाले की ज़िंदगी में पूरा दीन जारी शरीफ फरमाएगा। और इस मेहनत के नतीजे में जो दीन इंसानों की ज़िंदगी में मौजूद है उसका हिफाजत फरमाएगा। जो दीन इंसानों की ज़िंदगी से निकल चुका है उसको वजूद अता फरमाएगा। और जिन लोगों को अब तक हिदायत नहीं मिली है उसको अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु का मेहनत न मुल्क का मोहताज है, न माल का मोहताज है, न मादी असबाब का मोहताज है। मेरा तो सारा ज़िंदगी इरादा है अपने इरादे फरमा। इंशाल्लाह सारा सबका इरादा है। हाँ, लाइक भूल न जाना, शेयर भूल न जाना। फेसबुक में भी शेयर करो और मैसेंजर पे 20-25 बंदों के पास शेयर करो और व्हाट्सएप में भी 20-25 बंदों के पास शेयर करो। हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से किसी का ज़िंदगी बदल जाए। ठीक है जी। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह पाक दिल के मुरादे अपने गैर से पूरा फरमा। अल्लाह पाक दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह पाक हज और उम्रे के लिए कबूल फरमा। अल्लाह पाक मौत के वक्त कलमा शहादत अता फरमा, मुझे भी और आपको भी। अल्लाह पाक आपके बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार को सबको ख़ुसूसी शिफा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।